نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم. دمو عزت من و خشیمنے اللہ پاک مشتستا فرمائی اینما تکونو چې چیرته وای تو سے یدرکم الموت مرگ به تو سے میمی ولو کنتم اگر کوي تو سے فی بروج مشیده په محکم بنگلې شه بیا وته مرگ ناخلو صدای نشه مرگ به دی میمی نه دی وجنا محمد صلی الله علیه وسلم سره لاس قصص صحابه کرام نوسی عبد الله ابن عمر رضی الله فرمای یو صحابي پښتنه وکړه پیغمبر علی السلام نه چې په ټوله خلک کې عقل من سړای ایشور سړای سیکتا پیغمبر علی السلام ورته فرمایل چې په ټوله خلک کې عقل من انسان عقل من سړای هغه سیکدا چې مرګ یو دوی او د مرد پر تیورای کو بیا دغه وجنه چې کوم دا میش به مرګ یو دوی امی سمرا عزیزون امی سمرا دوستون امی سمره پیژنګلی خلق وفات شول دا مرګ مشته هم اراونده بیا نن مشته خدای مکارو کړی دو چې میش د مرګ پر تیورای وکي میش لک الله پاک فرمای ول تنظر نفس ما قدمت لغد الله وی چار یو نفس تا ازون سره سوچ وکو ما قدمت لغد چې موسی ابو ورزه د پر سلا جلی غد نه مراد د قیامت ورزه نو یو وړي قیامت یو ستر قیامت وړي قیامت دا چې نن اسمشته چاته مرګ روشي کنه په د قیامت شری شو من مات فقط قامت قیامتو چې مړ شو په د باندې قیامت شری شو نه دغه وجنه د معزت من مشته خدای پاک مکارو کړی دو پته نه لګي مرګ اچانک کړدري می چې میزه سلی د خدای احکام په زوی کوي د پیغمبر سم خشري طریقې په زوی کوي او په دې باندې میش چې کیم دا راون وي او د الله نه ډریږي بیا دا د کینی خبره دو چې به مرګ چې مشتر درمي می برش کې تورای ورته کړای وي چې کله د مرګ ویر شي کنه به جواد خبره دو چې بیا سړی نه ډېر غلطي هم شي ګناهي هم شي او ست تورای ونه کو نمیش به هر وخت لکه می الله پاک ذکر به کی او تلاوتینه به کی په جامع بالمنزینه کی او میش به د بل مسلمان سره شن یاد شروي حسد بغض کینه به نه کی او میش به د مسلمان شمتینه غیبتینه نه کی نو اسد اثر شه الله پاک باندې مسلمان ډیر ګروندا چې مسلمان اتونه خپان نوي الله به تونه خپه کوي نو دغه وجنه د معزت منه میش به مرد پرته ورای کی مرد د شایدا چې الله وی چې چیرته وي اینما تکونو چې چیرته تو سه وای یدرکم الموت مرگ به تو سے میمی ولو کنتم اگر کوي تو سے فی بروج مشیده په بنگله محکم شه اس مثال کنا از دا ټینګ نه دا ټینګ دا خو د یسپنه کټاوی کنا او ډیر په غونډ ډیر غاټه یسپنوي خو اینه چې وخت پیراوی بیا چې کی مادو د خپل آلات تی الله د مجدنه وسوتی اچ په ولا کیږي هغه ټیم یې روخلی واغ نه غلغون په شمرشي او دارنګه چې کیمادو سړی پډر لوی فوجي شه په لوی بنگلې شه سړی جپټ وی او فوجونه د په ویلوړ وی خو چکلا اته ټیم پیراشي اسرائیل سلام به دردري می او روح په دناوري من د مرګ نه سیکلو صداي نشي نو دی وجن د الله پاک د ټکای داس کړی دا کپړه مقابله بنگلې شه ته زون پټ کې اکانا ته د مرګ نه خلو صداي نشي بلکې الله پاک پیغمبر سم ته فرمایي چې داسې او ته یا خپل امت یا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون الله پاک پیغمبر سم ته فرمایي قل تو یا خپل امت دا خبره وکا ان الموت الذي په تحقیق سره مرګ هغه تفرون منه چې تو سه منډه وایي تو سے تشتی دغه مرګ نه فانه ملاقيكم دا مرګ تو سره ملاقات کوي کیدا یعنی مقصد دا چې دا مخته تر دې ملکه ته اس مثال تشته کنه ته اس مثال د کپلې په دې تشته کنه د څشینا د مرګ نه زون غوځاوي د زون بچ کوي کنه هغه تو ته د کپلې طرف نه هغه مرګ روان ده
چې سیم را ورتشته مدته ورتشته کړ د اعلی پک زکوي چې فإنهم ملاقاتكم داس ورته ویا چې د مرد تو سره ملاقات کو بیا چې کی مادو کنه اعلی فرمای چې بیا مرد ته روشي ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده بیا تو سره واپس کوي د مرګ ایغه الله تا چې هغه عالم الغیب والشهاده هغه په پټه خبر ده په جواته هم خبر ده فینبئکم بما کنتم تعملون الله پاک پارشه به خبر کو چې څه دې کړی دي هر شی غیب باقاعده کښه دې کړی وي او مرګ ور واسطه الله تا او بیا به چې کیم ده خدای شی بدلی در کوي او کبه چیرې چې کیما دو کنه تو بد کړی دي او بیا به مقصد دا چې هغه به سزا در کوي او دغه جناب پیغمبر علی السلام فرمایي چې الله د روزي کړای وي د الله حکمونه د منلې وي پیغمبر طریقې د پوزي کړی وي کنه بیا داس مرد تر دریمي چې اسرائیل علی السلام به په دمره خشلی سورات په دمره خشلی جمعه په دمره خشلی خوشبوئی بیوی چې پاغه نه لوی خوان بل نوي او 1500 ملائکه ور سراوي اپانه د خشلی جمعه د خشلی شکلینه خوشبوئی کنه او د هر فرشته سره به چې کیم دا د جنت د ګلونه ګلدستی بي وی کنه پاشه به ګلون د جنت ګلون وي اس مقصد دا چې دام را او هر فرشته د 1500 ملائکه چې اسرائیل سلام سره وي په خشلی سورته باندې دا به هر ملائکه به زرای در کوي جنت چې په جنت سو داسې بنگلی وي او داسې به چې کیم دا هوري وي او داسې به چې کیم دا پکښه نهرینه وي او داسې پکښه میوي وي داسې پکښه خوراکینه وي کنه نو خبره داستو چې الله پاک همیشه د کیم وعده کړی دي کنه دا به الله میشته ټولر پیرا کوي خو لش کې خوري په چار دو چې میشه د مرد پر تیارو کې دا نه چې میش به تجارت نه کی میش به چې کیما دو زراعت په نه کی مشقات په نه کی میش به نکاری نه کی نه میش به دا ټول کورینه به کی پل بال باج ته به رزق ګټي خو چې هغه په صحیح طریقه وي او هغه چې کوم د مشته رزق شلای په طریقه حلال رزق ای کوشش په میشتوس کی نو د الله پاک د غانه عبادت نه بزون پر غافل کوي نه بیا د معزت منه بیا چې کیندا چې کله مشته مردريمي نو مرګ ویلو خوشي وي چې هر ملائکه ته وا خوش خبري در کوي کنه نو بیا په دانه غټه کیسه 1500 زری دردريمي کنه نو داغه وی کنه چې داسې کوشش وکا چې تکله پېدو کې دلې کنه نو تو ژړل او قابلیت د خندل کنه زکه چاینه بچای پېدو شو کنه مبارکي وي خوش خبري وي او چې بیا داس خو خوري وکم چې کله ته چې کیما دو کنه ا دنیا نه دریمه چې قبیله جوړي او ته خوندې او ته لوی په خوشي وي او لوی په مزه شي وي نه دغه وجنا مشتا په چار دو چې میز مرګ ویروینا میز مرګ یو دا وی ا مرد پر تا یورای کی بیا میشتو چې کیما دو سر ته جمع کی او کبیا نوی کمیل بداس وی چې منه هم په غفلت شي کنه او جکلا بیا میشته د مرګ علامه روشي کنه بیا ولې میزه سنتای کی چې خدا په کلش کې ټیم خورو کې رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واكن من الصالحین داسنا الله وی چې وکړه د مرګ علامات ته روشي بیا ته ولته سنتر تکي چې اې د مربا رب اې د مربا لولا اخرتنی الى اجل قریب وته تلش کې ټیم خو ته وکړه وای لشو د ورستای کړه وای چې منه مو به سکړی وای فاصدق دا ټول جائیداد دا ټول دولت صدقه کا وکم من الصالحین اوسن دیندار جوړ شدو بلا چار نه خو خدای لس کې ټیم روکه الله وی جنہ بیا چې کیندا والله یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون الله فرمایي چې ته خپل نه ټاک پر ټیم روشي د مرګي بیا زورسته کاون نه پوه چاته ټیم بیا یو منټ یا نه ملاويږي کنه بیا دې وجنا الله چې والله خبير بما تعملون الله پاک تاسو په عمل باندې کوي خبردار ده چې تاسو سره ټیم یاشتا ایست خپل وکیلات هم شته صدقه کړای شي خیریات هم کړای شي او نپلینا کړای شي په جبل مزینا کړای شي ایست چې کیما دوکانه ایست نه کې او چې به کله ته داسې حالات روشي پوه شو چې بیا هغه چې کیما دو پیغه دي شي بیا سړی سیناتای کوچ حالانس کې ټیم نه بلکې دا خو سکه مسلمان خو هغه چې کیما دوکانه
اخو قیامت منی اخو جنات منی دوزخ منی چې هغه کافر دي چې نه قیامت منی نه دوزخ منی نه جنت منی نه د خدای لوی منی نه د خدای وجود منی نه خدای نه منکر فرشته نه منکر کتابه نه منکر پیغمبرونه نه منکر خو آیا داستی چې کله په ورځ قیامت د ارشای وویني کنه قیامت سختي وویني او وجاء ربک والملك صفا صفا روبش الله پاک ورځ د قیامت ته چې څنګه د شان سره لایقدو او ملائکه والملك صفا صفا ملائکه بصفینه صفینه ودرجی وجاء ربك والملك صفا صفا روبشي الله پاک تو رب ورځ قیامت ته روشي چې څنګه د شان سره لایقدو والملك صفا صفا او ملائکه بصفینه صفینه ودرجی وجيء يومئذ بجهنم الله ارشاد فرمای چې بده هغه جهنم د ترو ولن کنه هغه رو واستل شي سرنګ به واستل شي جهنم په وته په کمزه کلون دي دا او چې کله الله رو والی او یا زرا سنزرینه به را چولې وي او یو زنجیر باندې به یا زرا ملائکه آبه چې کیم دا آبه رو والی نو غرغری دمدمی هغه به کیږي نو دا کافر چې دا ویني پولیسورات ویني په جهنم باندې پلکای ویني او د حساب کتاب د پورا تعالی د میزان ویني دا کافر سدي دا باب چې کیمدو کنا سیرل نور به شریکو او سب وی کنا ربنا اید مجربا ابصرنا پخپل سترګې مج ارشای ولدل وسمعنا او په غږ باندې مې ورودل ان فرجعنا نعمل صالحا مش دنیا ته واپس کې چې مش نیک عملی نه وکي مش ایمان روړي او ان موقنون مش بالکل ایمان یقین روغلو نو مش خو لس کې ټیم روکا مش دنیا ته ورځه چې مش چې کیندای نیک عملی نه وکي مش ته حکم نه مانی مش د خپل پیغمبر طریقې اختیار کی نو الله وی چې بیا ولتا بیا قرضول نشتا بیا پیدا کول نشتا بیا ټیم نشتا نو دی وجنه د مؤمن هغه کافر سدي آبا چې کیمدو سیناتای کو چې میش چې کیندا ولا ځ خدای پاکا چې میشا شر امانه ته وکي او صدقه وکي نو دی وجنه د مو عزت منه دا مرګ میش خو الحمدلله ایمان دا به اردریمی او د ژوندینو مرګ دا الله پاک دې پر پیدا کړای دا ژوندین یرودا چې په دا شته مو حکمنا منه کنه منه امو د پیغمبر په طریقې ژوندین تراوی او کنه تراوی الله فرمای الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا الله فرمای دا غزات چې ژوندین مې پیدا کړای دا مرګ مې پیدا کړای دا ليبلوکم دې پورا چې تاسو امتحان نوخلا ايکم احسن عملا چې په تاسو شي کیم یو د خپل عمل ولدا نو دی وجن الله مشته مکارو کړی دو نسمی به دا نن سبا داس غفله شوی کنه چې میج ویني یا خپلونه ویني چې می جنوزه پکی خپلون ویني چې قبرینه وته کني دا شیخ ادم وکسا دا قبرستان وکسا دا دنیا خلق چې کیم دا سمره وفات شول میجبا خامخا وفات کیږي خو د دې پوره به هر وخت په دا کوشش کې چې نه موته چې کیم دو کنه چې مرګ روشي چې ز امون الله روزي وي امون محمد صلی الله علیه وسلم هغه د په طریقې مجبادین تر کړای وي دا به سوچ کی دا به فکر کی بیا د موعظت منه بیا میج د پورا زبردست په قبر شو بیا مازی وي په قبر شو بیا دا قبر دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا د جنت د بغیچه نه بغیچا دو یا د جهنم د کاندنه کاندا دو کامیش تو خوري ورته وکړه حضرت علی رضی الله عنه فرمای چې دا قبر د عمل صندوق ته صندوق سندکتا چې پیسې ورا چاوي خو پیسې پکشي وي کلاړمون منګارون ورا چاوي خو آی پکشي وي چې خط ورا چاوي خط ورا پکشي وي چې څه ورا چاوي دا قبر دا د عمل صندوق ده نه دیغه وجه نه مشتوزه کوشش کی چې دې پر سره تیاری وکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین